حسن انتہا زمین زور دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نظرونو په دنیا باندې راپور دے محمد صادق دا مقام د بل انسان په نصیب چرتا تګور لور په لور او کور په کور دے محمد محترم مصباح اللہ سے وزیر سماج اسلامی ضلع جلسہ استیج باندې ناستو د ډېر احترام وړ محترم علماء کرامو او مخامخ ناستو زما عزتمندو مشرانو همزولو او مشرانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا سراج الدین حقانی صاحب رحمه الله په حقله یو کاغذ ما سره لیکل شوی او هغه کې ډېر مختصرې خبرې دي. نو د هغې په رڼا کې ما یو نظم لیکلی دی خو ړوندی مې دا کوشش کړی دی چې د دینی مدرسو او دینی طالبانو خلاف چې کومه لنګیر مهم شروع دی او کومه پروپیګنډه شروع ده نو د هغې لږ اهمیت مې واضحه کړی چې دیني طالب علم دي او دا خاص کر زمونږ دا یو خو زمونږ د انګریزي طالب علم چې دا پبلک سکول کې سبق وي هغه او بل هغه سپورټ ویشتن والا دا خو تاسو ته معلوم دي چې هغه څنګه دي نو دا ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. طالب چې په تعلیم او تعلم باندې ګلا شي د علم په روښانه تسلسل رڼا رڼا شي د هغه رڼاګانو سرچینې زموږ سره دي علوم نبوت له مدرسې زموږ سره دي دستار د فضیلت چې د فاضل د سر زینت شي لایق د امامت شي او قابل د قیادت شي ژوندون چې د جهاد په غورځنګونو کې ښکارېږي سرتېره لیوني چې سنګرونو کې ښکارېږي د ظلم مقابل چې د تکبیر د نارو شور دی احساس د حریت چې په رګ رګ زمونږ خور دی د دې په شا تعلیم او تربیت د مدرسو دی روښانه حقیقت کې حقیقت د مدرسو دی دا څوک دي چې الحاد او دهریت ته لارې نیسي د شرک له سره تیر دي او بدعت ته لارې نیسي دا څوک دي چې اخلاص او محبت وظیفه ده وحدت د مسلمان د ټول ملت وظیفه ده دا څوک دي چې شاهان دي ملنګۍ او درویشۍ کې د فقر استغنا په بام ولاړ دي په سیالۍ کې ملګرو دا هغه چې وارثان د پیغمبر دي بې رویه بې ریاض رڼاګانو هم سفر دي خو بل خوا دا سپورټ او ویشتن طالب علمان دي دننه انګریزان دي که بهر مسلمانان دي پیسې دین ایمان دی نه په دین نه په ایمان دي په موږ حکومت کوي د غیرو دلالان دي که داسې پرګنې په خاخو او ویزه یې زده کړم والله د مدرسې د چڼې نوک به پې ورنه کړم. ښاغلي مولانا سراج الدین ته مې سلام دی د علم او حکمت دی باطن ته مې سلام دی د ډوب درې د دل د لوړو لوړو غرونو بازو ترویج د علمي دین د تمام عمر اعزازو د علم د حصول په لار د کلي مسافر شو یو در الله په نظر کې در په در شو مولانا شهزاده د ترنګو کوی استادو مولانا عبدالحق هم په دې ښاغلي نازو مولانا طاهر هم د دې شاګرد ښه قدردانو مولانا عبدالمالک هم په ده باندې نازانو یوازې علم نه د عمل هم مجسمه وه
په خوله به یې هر وخت د حق پورته کلمه وه. مزار شریف کې هم د جهاد علم بلند کړ. په مخ کې د جابر هم د حق ټکی څرګند کړ. خو عزم عزیمت یې په هر ډګر ملګری، په دین استقامت یې په هر سنګر ملګری. د وخت د ظالمانو ته یې سر نه ټیټېدو، هغې کمونستانو ته یې سر نه ټیټېدو چې دنګ غړېدی افغانستان نه را بهر شو. د سید مودودي د اوچت فکر هم سفر شو. د تفهیم القرآن مطالعه یې اساسه وه. د احیاء العلوم دا جامعه یې اساسه وه. د پلان ګوچارصدي دا جامعه یې انتخاب و. ورکړی 15 کاله درس ته انقلاب و. ټول ژوند په تدریس کې د علوم نبوت و. قرآن حدیث او نحو مرام د دې محنت و. قرآن حدیث او نحو مرام د دې محنت و. زرګونه شاګردان یې شاد د علمي دین کړي. تکمیل د لوړ مقصد د مولانا سراج الدین کړي. مولانا مسیح ګل دی که مولانا فضل الله دی، مولانا شمس الحق که مولانا کلیم الله دی، مفتی مسلم صاحب که شیخ عنایت الرحمن دی، مولانا شیرزاده سراج الدین که آدم خان دی. دا ټول د مولانا سراج الدین د باغ ګلان دي. د علم په ویشلو کې لګیا په هغه شان دي. خپل کور هم د علم د رڼا سره هم څنګ دی. هر ځای د عظیم بابا په ښکلي رنګ کې رنګ دی. یادګار د مولانا چې په منګا کې جامعه ده. سراج العلوم موږ دپاره لویه سرمایه ده. د علم جانشین مولانا انوار الحق دی. د ده سره شفیق الرحمن هم انعام الحق دی. الله دې برکت د مولانا د دوی سره کړي. الله دې په ازل کې زمانه د دوی سره کړي. هم هغه مولانا سراج الدین چې حقانی و، یو بحر د علم او یو عالم ربانی و، چې اهل د مولانا شیخ منیر د رفاقت و، چې مل د مولانا گوهر رحمان په هر ساعت و. په ذوق کمزورۍ کې هم دوره مکمل کړه. تفسیر له د قرآن سره خپله مینه ټل کړه. هماغه مولانا چې حق گویي به یې شعار و، ساده باده د فقر زندگی به یې شعار و. الله دې مولانا له په تربت د نور باران کړي. الله دې هر علم او هر فاضل د هغه شان کړي. الله دې ورله جنت فردوس کې مقام ورکړي. الله دې آخرت کې اوس فیضل انعام ورکړي. الله دې ورله جنت الفردوس کې مقام ورکړي. الله دې آخرت کې اوس فیضل انعام ورکړي. الله دې د هغې ارمان وفات نفس پوره کړي. الله دې د هغې ارمان وفات نفس پوره کړي. الله دې پاکستان په اسلامي نظام ښایسته کړي.